بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د جاوا لیکچر نمبر 3 دی دریم. پریوس لیکچر کې آلریډي مونږه په نوټ پیډ کې کوډ لیکلی و او بیا هم د کمانډ پرمپټ نه څه کو هغه رن کو. نو دغې نه د بچ کېدو دپاره یعنې مونږ چې پرون څومره څه وویل د هغې نه د بچ کېدو دپاره مونږه یوز کوو IDE. IDE mean Integrated Development Environment. او زموږ سره IDE بیسټ IDE کومه یوه ده؟ پاپولر IDE زموږ سره د جاوا دپاره نت بینز ده چې موږ نت بینز څه کړو انسټال کړو. نو را به شو ما سره آلریډي ما ډاونلوډ کړی دی، زه به هغه اوپن کړم او هغه به څه کړم انسټال کړم. خو پریوس لیکچر کې هم ما ویلو چې فرسټ اف آل به څه کوو JDK انسټال او تاسو به هم JDK انسټال کوئ. ما سره اوس آلریډي انسټال دی، بېګا موږ انسټال کړی و. نو زه اوس ډایرکټ نت بینز انسټالولی شم. که فرض که ما سره JDK نه انسټال نو زه نت بینز نشم انسټالولی. دا به څه کوو انسټال به کوو، لیفټ کلیک په ډبل واخلو یس به کوو. ده سمپل دا به داسې په خپله روان شي. دا به څه کوو نیکسټ کوو. ما سره آلریډي دا سره انسټال له دې کې څه نشته. ښایي دا سره دلته کې وایي آلریډي انسټالډ. ما سره آلریډي انسټال ده، تاسو به نیکسټ کوئ. دا به څه شي انسټال به شي. څنګه چې موږ عام یو سافټویر انسټالو دا شانتې دا هم موږ انسټالولی شو. نو را به شو هلته کې څه به وکړو، دا اوپن به وکړو. داسې نت بینز IDE دا به اوپن کړو. دا فرسټ ټایم لږ ټایم غواړي، نو ویټ پورته کوو دا ماډیولز هر څه شي رن شي. ټیک ده، دا به داسې زیږنده څه شي داسې به رن شي. دلته کې به راشو نیو پروجیکټ ته. نیو پروجیکټ باندې به راشي څه کوو کلیک کوو. بل د دې بیسټ فنکشن دا هم دی د نت بینز چې په دې کې موږ هر قسم کوډینګ لیکلی شو. یعنې د جاوا کوډینګ په دې کې موږ لیکلی شو، په دې کې موږ د HTML لیکلی شو، په دې کې موږ د پایتان لیکلی شو، PHP لیکلی شو، C++ لیکلی شو. موږ ته چې دا کم څه ښکار دا ټول موږ په دې کې څه کولی شو لیکلی شو. داسې موږ څه کوو په حال کوډینګ به څه کوو په جاوا کې. نو دلته به جاوا سلیکټ کوو او را به شو جاوا اپلیکیشن ته. دا به نیکسټ کوو. داسې زموږ نه اوس د پروجیکټ نیم غواړي. د پروجیکټ نیم دی اټومیټک راواغست جاوا اپلیکیشن 2. زه به ورکړم چې فرسټ ایف براوزر آلریډي تاسو کوم براوز ورکوئ ډیسکټاپ فرض کې ما ورکو، تاسو هم ډیسکټاپ داسې ورکولی شئ. سمپل به داسې کوو فینش کو. کریټینګ نیو پروجیکټ اوپن کیږي. دا به داسې څه شي، دا به داسې اوپن شي. اوس مونږ ته چې دا کوم څیزونه ښکاري دا سره دا کمنټس دي. کمنټس به تاسو وروستو آلریډي ووایي چې کمنټ څه ته وایي. نو دا فی الحال څه کوي ډیلیټ کوي. یا ته کمنټس وایي دا به ډیلیټ کړو. دا هم کمنټس دي، دا به هم څه کوو ډیلیټ کړو. دا به ترې نه هم څه کوو ختم کوو. مونږ چې پرون په نوټ پیډ کې کوم څه لیکل کول، یعنې پیکیج کلاس، پبلک کلاس هم اغوستو، پبلک سټیټ ریکوایرمنټ، دا هر څه د نت بینز څه وکړو اټومیټیکلی په خپله وکړو. دا انتهایی ایزي اپلیکیشن دی. ټیک ده، دې کې به کوډینګ کوو. فرض که زه ووایم چې ما ته یو میسج څه کوم ډسپلی کړه په سکرین چې ویلکم ټو جاوا. زه به څه ولیکم، زه به ولیکم چې سیسټم SYSTEM سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ LN یا ورکو یا نه ورکو وروسته خیره ډسکس کو. بیا فرنٹ لاین برکټ به سټارټ کړو. داسې هلته به څه ولیکو ویلکم ټو جاوا. جاوا ته څه وکړه ویلکم وکړه. نو ویلکم ټو جاوا. دلته کې مونږ ته بټن ښکاري وړه شانتې دا دی رن پروجیکټ. دې باندې به کلیک کړو F6 شارټ کټ دی. دا به څه شي دا به رن شي. دلته کې مونږ ته د آوټپوټ میلاو شو چې ویلکم ټو جاوا. دا څه شو رن شو. ښه، نو اوس به دا ووایو چې دا پیکیج زموږ څه شیز دی، پبلک کلاس څه شیز دی او دا څه دی چې مونږ دلته کې لیکو. نو دا پیکیج ډایرکټلی که ستاسو خیال یې مونږ چې کوم ځای کې دا اپلیکیشن کوم ځای کې زموږ سره سټور کېږي، مونږ کوم ځای کې سیو کوو، دغه فولډر ته څه وایي پیکیج وایي. په الحال به تاسو پیکیج څه ته وایي وروسته بیا خیر تفصیل سره ډسکس کوو. خو په الحال پیکیج څه ته ویلی شي. که ستاسو خیال یې مونږ چې کله یو فولډر ساز کو د اپلیکیشن د سیو کولو دپاره، نو هغه زموږ څه صحیح مین پیکیج وي. بیا چې کله په هغه فولډر کې نورې فولډرې ساز شي، یعنې په دې کې چې کله نور څیزونه وشي، نو هغه څه شي بیا هغه ته هم بیا ویلی شو پیکیج.
نو تاسو به سمپلی داسې ووایئ فلحال چې پیکج څه ته وایي پیکج زموږ سره په کوم ځای کې چې زموږ سره اپلیکیشن سیو کیږي کوم فولډر کې هغه فولډر سره زموږ سره یو پیکج دی. ښه بیا موږ سره څه دی پبلک کلاس دی. نو پبلک کلاس تاسو به الریډي په اوپس کې ویلي که چا نه ویلي نو وبه وایئ. نو هغه زموږ سره څه آبجکټ اورینټډ پروګرامینګ وي او جاوا زموږ سره ټوټلی سره آبجکټ اورینټډ ده ځکه موږ د کلاس یوز کوو. دا فرست اف دا زموږ سره اصل کې د اپلیکیشن نیم دی که تاسو دلته کې ګورئ فرست اف ټیک ده. نو دا فرست اف زموږ سره دا زموږ سره د کلاس یو نیم دی زموږ سره مین کلاس دی اصل کې زموږ سره. بیا موږ سره دی چې سټیټیک پبلک سټیټیک وایډ مین نو اصل کې زموږ سره کوم کوډینګ چې دی هغه همدومره دی ټیک ده همدومره دی. کله چې موږ یو پروګرام رن کوو نو د هغې به صحیح د هغې به یو کلاس وي خامخا به د هغه صحیح یو کلاس به وي د دې کلاس بیا صحیح مین میتھډ به وي مین میتھډ به ټیک ده. او زموږ د پروګرام سټارټینګ پوینټ په کوم ځای وي دا زموږ سره به هم لیکو څنګه چې موږ سره لایبرریز وي په سی پلس پلس کې موږ لیکو که نه دا هم هغه شانتې موږ یو لایبرریز ولیکل یو قسمه زموږ سره په دې کې سره پیکج دی راسره به کړي یو کلاس به راسره به کړي بیا په هغې کې صحیح یو مین میتھډ به وي یعنې زموږ سټارټ پوینټ چې کوم دی سټارټ چې موږ د کوم ځای نه اخلو هغه زموږ سره کوم ځای وي هغه زموږ سره همدا ځای دې ځای نه موږ خپل سټارټ اخلو کوم فنکشن چې موږ په دې باندې پر پام کوو نو دې ځای نه به سټارټ اخلو څه میسج ډسپلی کوو نور څه پروګرامینګ کوو نو کوم ځای نه سټارټ اخلو بالکل دې ځای نه به سټارټ اخلو. او که فرض کړه په دې کې زه نور هر څه ولیکم د پبلک سټیټیک وایډ مین په ځای باندې نو که فرض کړه به کې سټیټیک ولیکم وایډ ولیکم یا هر څه چې ولیکم خو دا به څه ګرځي دا په دې مین پسې ګرځي یعنې مونږ که هر څه ولیکو خو هغه به کار نه کوي نه به رن کېږي یعنې مونږ ته به څه راکوي ایرر به راکوي. نو مین میتھډ زموږ سره دا مین میتھډ دی او زموږ سره سټارټینګ پوینټ کوم یو دی دې ځای نه موږ خپل سټارټ اخلو د خپل کوم کار چې موږ کوو. سیمپل به اوس یو سټیټمنټ څه کو ډسپلی کو نو سټارټ پر کوم ځای نه اخلو دې مین نه به اخلو ښه زموږ سره دا سره مین میتھډ دی نو دې نه به سټارټ واخلو زه یو سټیټمنټ ډسپلی کوم چې سیسټم وبلیکو سیسټم ډاټ آوټ هلته موږ سره که تاسو خیال په خپله هم داسې راتلی شي ښه چې کله موږ څه کوو داسې انټر داسې ووهو خو څه کوو فلحال موږ دا داسې نه کوو فلحال موږ دا کیبورډ نه کوو ډاټ آوټ ډاټ دلته کې زموږ سره نو څه هم دا ډېر شی راشي دا به وروسته انشاءالله بیا ډسکس کوو فلحال موږ سمپل یو سټیټمنټ ډسپلی کوو نو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ فرنټ او الین وسه لیکو او نه لیکو نو الین سره لپاره یوز کېږي نو الین زموږ سره اصل کې یو نیو لاین راکوي فرض کړه زه پکې نه لیکم فلحال ټیک شو زه دې کې لیکم چې یو میسج ډسپلی کوم چې ویلکم ټو جاوا دا څه کام رن کړه سي فرض کړه ما څه کو داسې رن مې کوم نو سی خو دو ویلکم ټو جاوا خو دا میسج څنګه ډسپلی کو تاسو وګورئ نه بیلډ سکسسفل ټوټل ټایم 0 سکند هغه ار سره په یو لاین کړل ټیک دا ولي دلته کې موږ دې کې ال ان ورنه خو دلته کې ورکوم چې ال ان یعنی بس شي دا میسج به په یو لاین کې ډسپلی شي او دا بس شي دا په بل لاین کې ډسپلی شي لکه وګورئ تاسو یې واپس رن کړئ داسې ویلکم ټو جاوا دا انتهایی ایزی اپلیکیشن دی چې موږ یوز کوو د جاوا دپاره دې کې به انشاءالله جاوا کوډینګ کوو او کم کوډینګ به کوو خو تاسو پریکټس کوئ چې تاسو ټوټل کوډینګ پریکټیکلی وکړئ زه څومره کار کوم چې تاسو هغه څه پریکټیکلی وکړئ نو تاسو ته به زه هومورک هم اساین کوم تاسو به هغه هم کوئ او انشاءالله کوم پروجیکټ نه به هم کوو او نیټ بینز د نن خامخا انسټال کړئ تاسو ته به زه لینک در سینډ کړم هغه لینک نه هغه ډاونلوډ کړئ هغه نه پس کوئ بیا تاسو انسټال کړئ چاته په انسټالیشن کې څه پرابلم نو هغه بالکل اوپن لیول شي نو نن پورې هم دومره کافي ده د الله